बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा जा फी मन रवा हदीसन देव हदीस नकल कर वो यारा और एतिकाद दरी रोयत कल्बी मुराद दे कि अन्नहु कज़िबुन अन्नहु ज़ू कज़िबिन और या अन्नहु के ज़मीन हदीस तरह कदा हदीस कज़िबुन पैगंबर दरोग दी नगोरा यारा न मालूमेगी तो खता शवागत वो बासा जैसा पता कि दरोग हुए मां और बसेशा नो हदीस के सरानी मन हदस अन्नी हदीसन व हुया युरा मजबूर को माना ले यजुन्नु नी गुमान के शहर न कदे मन फहु अहमुल काज़िबीन काज़िबीन जमा का काज़िबीन अगर चकम अल्लाह मज़म्मत करे ले बनसूसों के कहोना के योदा नहीं न शो अल-काज़िबीन माहूल कवा खतरनाक काज़िब जो कपड़े ले दरो होवे और या काज़िबीन बारे वही फा कमजोर ले अगवले योदा काज़िबीन और योदे ले उनके सोके ना हल गए वो है नाफिलीन खुरीद की दिशी नो काज़िबीन देखते हैं नो बोला देखे हो दानिश तशिमान कदबा अलैहि लफ़ज़ अब मतलब ले तो तरहीब और तरहीब जो कबार से गिरवी नो हम या तुम न मालूमी कि इंसान खताशी न माज़ूर ले चाबा मौलाना وفي الباب عن علي بن ابي طالب وصدق رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وروى شعبة بن الحكم بن عبد الرحمن بن ابي ليلى صدق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى الأعمش بن ابي ليلى عن الحكم بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وديوي كنا دارو بي حديث كريدا كما عبد الرحمن بن ابي ليلى صبرنا كي ويا مضبوط شابته وكان حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة في الباب عن علي بن ابي طالب وسمرة في الباب في اشارة شابه عن الحديث يصح قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن يا ابا محمد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا ويرى انه كذب فهو احد الكاذبين قلت له من روى حديثا او لتقدر شيء اسناد خطا له وهو يعلم ان اسناده خطا هذا تقدر لكن يحفل نجوى لبجان نقل كي وتقدر شيء خطا له اتخاف ان يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اذا روى الناس حديثا مرسلا او بعد مسند في پیغمبر مبارک ته ورسای صحابي په ذکر کې او قلب اسناد يقول دخل في فقال لا معنى دي حديث سري اذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به واخاف ان يكون قد دخل في هذا الحديث او كان متن صحيح سند کے خطائی بھی متن صحیح یا مرسل لمسند جو کا ځان له جرم دی حديث ضعيف شو وموضوعنا لبيا وربسيشا بهوان ويعن ويقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع حديث تبقى ساجد منكرين حديث يا إمام وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد بن منكدر وسالم بن نجر وعبيد الله بن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله عنه وغيره رفعه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتي يمر الله بيده يوم يدعو ويقول لا أدري ما وجدنا أبو رافع هذا حديث دي أبو مرفوع كرينا أو غير أبو رافع مرفوع كرينا قال لا ألفين أحدا أو أبو رافع صحابي دي پیغمبر علیہ السلام مولا دے نسوک موقوف اور ابل چا مرفوع کرے دے خواه سوئی لا ألفين أولین منم یوستاسو منتقعان بنی حال دے تکیا وہن کی بھی على أريكته مخبل تخت باندے مخبل کرسے باندے أريكت تخت کرسے شاہی اگر زمانے کی بدا بادشاہ تختونا ایوکم یفتونی بعرشها ذکر أريكا وصحبتنا کرسے دے مراد دا مسند دے مراد دے لا ألفين نصر دا سریدی نوی جدیو نمونا عدم وجدان کے نائد و عدم وجود ندا یعنی دا سریدی موجود نشی دا
دا عمل دیونه کی چې دیونه ما خا یاتیه الذی امر بما امرت به دا پیغمبر خپل امر او نهیت عنه نو فیقول لا ادري نه پیغام ما وجدنا ما موصوله ده الذي وجدناه آیت مقدر کا هغه چې موږ مندل دا الله په کتاب کې اتباع نه موږ اتباع کړی دا او دا امر د پیغمبر نه دا موږ نه منو آیا د الله پیغمبر خو دې استاد دي دا قول په محجت نه وي امر نه په محجت دي وې دا سړی دی نو وینا ما ورسولنا مضبوطه کې نه د دې دا ونه وینم د انسان صبر تا دا موجود نشي دا پیدا دي چې دا سړی په دې مصب دي څوک ځان موصوف نه کی او دې نه سمالونه کی دې نه دا معلومه ده متکئ علی اریکتی جدا بد کبر دا وجه انکار الحدیث ده ور متکئ خپل تحت ناس ته خپل کرسی ناس ته خپل مستد ناس ته او یاتیه امر دې بغیر دې نه پسونه ته پسې بدین پسې دل بدین راځي متکبر دې کبر نه خلا او دې سره دې د کبر دا وجه نه د خپل بادشاہه یا د خانه دا وجه نه نوابه دا وجه نه داخل شي کوي او مما امر به او نه په لازمه لګي چې د پیغمبر امر او نه حجت ذکر ودا سره دی نه مونږه تاسو کوئی شی په خبره ورپسې شمال هذا حديث حسن رواه ابو منصور عن سفيان عن المكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم سفيان الثوري مراد ده ها وسالم بن ابي النجار وعبد الله بن ابي رافع النبي رضي الله عنه عن الحديث سفيان بن عيينة مراد التير وتمام لك سفيان لا تدري انا سفيان بن عيينة دي ها وكان ابن عيينة اذا روى هذا الحديث محمد بن منكدر دي مرسل شو ها على الانفراد بين حديث محمد بن منكدر من حديث سالم بن ابي النجار اذا جمع الله هكذا ورواه ابو رافع ابن ابي رافع عن ابيه عن النبي قرد مرفوع شو شباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واسلمه كان ابن عيينة ولا سفيان بن عيينة ما هو كان ينقل إلى حديث على الانفراد نبي أسره بين حديث جاء داخل محمد بن منكدر ده حديث صالح ابن ابي النذرنا ولكن بخبره ده يوم مرسل ولا المسند او چې جمع کړی نبي رواها كذا به مسند کوي ابو رافع مولا ده ابن اسلم ده شبا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاويه بن صالح بن حسن بن جابر اللخمي عن الدهراء بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصامنا قريبا ستراجل يوصلي بي هل يا يوصلي براشي او رازيبا استفهام تقريري ده راشي او رازيبا او قريب دي راشي ماضي قريب او بالكل بيرسل رسول الله وقال الزمانين في معتدله وفي خبر واحد انتهى ليه ذكر الحديث واخبار هذا ما هو حجيه خبر واحد بين رسل بيامر كريم الحديث على الباقي من مراد كده او يوصلي بسوي يبلغ الحديث عني او ده بتكاوى على ذلك يقول الخبر هنا هذا او بفساد الانكار ويقول بيننا وبينكم كتابنا وما وجدنا فيه بكتاب الله حلالا استحللناه ان باعتقاد خير كردي وما وجدنا فيه حراما حرمناه ان حرام اعتقادا حرام يا عملا بعمله وان لا پیغمبر قول ذكر لا رسول قول نه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما موصول له انما حرم رسول الله كما حرم الله انما موصول شو پیغمبر فرمائے کہ ما حرم رسول الله كما حرم الله له بالکل پیغمبر اطیعوا الله واطیعوا الرسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكم في رسول الله اسوة حسنة دلائل مال الدنيا بلدي فاول قواعد اصوليه کے هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومن هذا الوجه غرابت كم ذكر غرابت معاويه بن صالح بمتفرد ده شباب باب في قراءة كتابة العلم كذا شباب مولانا قال حدثنا سفيان بن علي قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن اسماء النبي رضي الله عنه ابي سعيد رضي الله عنه فلم يأذن لنا او ابو سعيد الخدري ومسلم کی روایت ہے کنا من كتب عني غير القرآن فليمحه يدري داشو روى هذا رويها من غير وجه ايضا عن زيد بن اسلم لان مشهور دي بمتفرد شو ويجي به ما کې بیا غریب دي متفرد شهرت دي نو مولانا دې ما جوابونه کړل دا د موږ د معنی سره متعلق دي چې خلکو د قرآن او د حدیث
اثبات د حدیث د قرآن سره بیا چې صحابه وپېژني چې قرآن داسې وي او حدیث داسې وي نو بیا اجازت ورکړه او یا دا محمول په هغه چا چې په حافظ اعتماد یې نه کېږي او چې په حافظ اعتماد نه به ولیکي دا لا یې روان دي یا دریم مې څه ویلو چې دا کتابت په هغه کاغذ او یا په هغه لرګي باندې چې قرآن پې لیکلی شوي په هغې مه لیکه ولې انتباس د چا به راشي دا غیر مطلوب د وحي مطلوب سره دور پسې شه عمار بن زيد بن اسلم باب في الرخصة فيه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل بن خالد بن مرة عن يحيى بن صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه يعجبه ضمير مرفوع حديث تراجع او هو دي الانصاري تا وخيد بدا حديث انصاري او يعني ده بهنا فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اسمع منك الحديث ويعجبني ولا احفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وهو بيده الحتى وفي الباب استعين سر كتابت معلوم شو وفي الباب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذا حديث ليس اسناده بذاك القائل سمعت محمد بن اسماعيل يقول الخليل منكر الحديث ضعيف مخالفه الثقات دون كينان وبه قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن حدثنا الوليد بن مسلم الاوزاعي عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم مولانا صاحب نور له متابعين اشتهى وده حيران بده مشي كلا كلا امام ترمذي هم دي وليد بن مسلم روایت ضعیف کوئی کلا وته ثقه دا وي صحیح وته وای لكن کوئی نہیں ورپسې شه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر الحديث فقال المشاهد ادعوني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي بالشاء وفي الحديث قصه قال حديث حسن صحيح وقد رواه شيبان حسن صحيح خدا صحیح نه دی دیکھیں بلے شیوابا شیبانو عن يحيى بن ابي كثير مثل هذا ده وليد بده ګور وليد په واسطه اوزاعي وي او شيبان بالذات اوري ده يحيى بن ابي كثير نام شبده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن ابي قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني سوى زمانه مگر يو عبد الله بن عمان زيادته فانه كان كنت اكتب ولا اكتب لیکن ما پر سوال کرے سوال میں یاد اذا ابو هريره وبذا سلو سوا او دريو يا حديث یاد نہیں او دا عبد الله بن عمرو بن العاص ټول وسوي نو جواب دا دی چې اغا تر ډیر لیکلی خو نه قال ابو هريره زیات راغلی دی دا نه کم راغلی او یا دوی په سویلو د خپل ګمانو چې ګړی ګړی وای مسله او یا دا ابو هريره مدینه کې نو خلک براتل حدیث په دې نقل کول او عبد الله بن عمرو بن العاص طائف ته دی نو ګور دا یو ډول به جواب یو نقل کړ یا دا به وایو چې عبد الله بن عمرو بن العاص سره کتب سابقه او علمه وخلق بيريدل يرى تونه وابو هريره نقل زياد راغلي دور بصير هذا حديث حسن وصحيح وابن منبه عن اخيه وابن منبه باب ما جاء محمد دوار دي او دوار ابو هريره شاگردان دي جواب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الامير الشامي عن حسان بن عطيه عن ابي كبشه السلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لذا عابدنا ويقول لذا عابدنا لا تزكوا انفسكم تبنوي ځانته وتب خلق ډېر عبادت گزار او خلق په دې مشهور کړي او شابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عابد کې خیر عابد الله عابد الرحمن عبد الرحمن دا به خیر دي خبره نشته ها ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا أحد وكذب عليه وجعل آياتنا يعمل القرآن الشريف آيات مراد دي لیکن علماء وجد آیتنا دلتا کلام مفید مراد دے القرآن وحی جدیدہ او وحی خفیدہ شابزے وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه وتعبد فليتبع وقعده من المال هذا حديث حسن وصحيح إسرائيل ولنا قلوب خدا حرج ولي خدا القرآن كده بني إسرائيل واقعات نذكر ده ترغيب ده پارا یا ترغیب ده پارا چه اپنی گناہ اپنا خدا حلاک لازم ولكن سوچ کا وجہ دروغ پکې ونه وي ګورې من کذب علی متعمدا
فليتبوأ مقعده ده احتياط اشاره ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قاسم اسرائیلی روایات دی باندې تاسو کوی کما ممکن دارونو کې نشته. اسرائیلی روایات د خلق مذهبت کې هغه دا چې به دلیل د اسرائیل یو ګډه مخکې تیر شوی دي نو بعد خلق منګړ واقعات وایي هغه ته خلق اسرائیلی روایات وایي. منګړ د اسرائیلی روایات دا مطلب نه چې د اسرائیل نه نقل مکو د واقعات منقل کوا دا واقعات د نقل کوا نو بعد خلق په دې پویږي نه. پیغمبر مبارک خپل بنی اسرائیل کې او درې کسانو غار کرنا وتل یاد دي کنه او بل اعما او بصری اعما او گنجي او بل کم یو لگا بستر ګورو یو برګي دا د بنی اسرائیل واقعات نو په خپل دي کوي نو ته وی حدیث مدرون الله ساته نو الحاصل چې دا معنا نه ده چې بنی اسرائیلیات دي چې بنی اسرائیل واقعات بنقل کاوه دا صحیح ثابت وي نو ذکر کاوه. مفسرین لیکلي محدثین لیکلي هغه په اعتماد کړي قربان واقعات داسي چې سند ني او یو غټ مفسر لیکلي هغه په اعتماد کړي لکه یو خبر تاسو ته کوم به سند به سند بني نو ته به خاصه نقل کې تاسو په اعتماد دي. نو بعض مفسرین یو واقع لیکلي او بعض محدثین په احادیث فقه کې یو واقع لیکلي سند ولني نو دا ما په محدث او مفسر اعتماد دې نقل کوم زه په شرعي خو نه دی اولی دا ویلی چې دا د پیغمبر مبارک قول دی چې دا موضوعي مطلب دی نو دې کې لګي احتیاط کوي دا موږ خلک نن سبا چې څوک کوم یو قصه ذکر کوي مړ اسرائیلیات دي جوړ دا درو دي دا څه نه وایي دا په بلا محدثین موږ اعتماد کوو او یو واقع ذکر کړي لکه ذکر کوم په دا نه شي حافظ ابن حجر بدرو وایسا یا سیوطی بدرو وایسا دا په وینه مونږ نقل بیا مولا قاری لیکلي په هغه درو وایسا او هر څه د مسند دي احادیث له سند دي د ترغیب ترهیب د بار حدیث هر قسم جوړول ګناه ده نو بعد وخت بعد واقعات ترغیبا او ترهیبا ذکر کې قصص کې قرآن شریف کې الله وی عبرت ده خلق خدا سے د مختصر حدیث ته عوام ته شروع کړل نو ټول بدل خاصی سره بګړای دا خدا واقع چې ورته وې نو فن ولا ورکی دا واقع په برکت دي کینی بیان وریا واقع کې عبرت وی عبرت دی وای هغه کې ترغیبی نو وایي چې واقعات قرآن شریف کې یو د موسی علیه السلام واقعا الله سبحانه بار ذکر کړي او تکرار شو د عیسی علیه السلام بار نقل دی ګورو تاسو د ابراهیم علیه السلام یو واقع سونه بار نقل کړی نو تکرار خو شری وی نه دغه بلا فائدې ترغیب او ترهیب کې تاسو به ویلو چې دا واقع د ابراهیم باندې ذکر کړی دا واقع پر صورت کې شته وي نه بار ذکر کړي نو بعد خلک دا واقعات د سو بیان غته نظر نه کوي دا نه پوهه دی دا به وقوف د اخر دی استنه خبره واقعات ثابت دي او که یو باندې واقع سند نه لري نو دې باندې وي دا موضوعي واقع خدای دې په خلاصه موضوعي په حدیث صفت دی دا باطل حدیث صفت دی دا واقع نه دی موضوعي د جاز صفت دی وای دا باطل حدیث صفت دی دا مکذوب حدیث موضوعي دا چا صفت دی دا باطل حدیث دا مکذوب حدیث دا واقع نه دی دا موضوعي دا واقع یو دا موضوعي څه دا واقع خو دا پلار ویل شم واقع خو دا نیکه ویل شم واقع ما پستر کو باندې د مدرسې او واقع دې ځان تاسو ته وایي نو واقع ته د موضوعي نسبت مکوا چې کومه یو واقع د قران او سنت سره مخالف وي او د شریعت د احکام سره مخالف وي او ترغیب او ترهیب پکې دي کیسه مم مثال نه ورکړ قرآن حکیم کی کہ اللہ تعالیٰ مثال ورکی نو مثال نہ اوکر پا حقیق ظاہر کے وجود نہیں دا انتا اوکر پا ظاہر کی مالک فردی مثال ورکی کہ نہ ورکی وایا کیا فردی ورکی کہ نہ ورکی دا فردی مثال نہ پا حقیقت کے وجود نہیں اس وجود ولنی فردی مثال نہ لیکن دا ممثل دا توضیح دا پارے تا ذکر کے دا ممثل توضیح وصل راولے نو چې یو مثال د ځانه جوړ کړم د ممثل توضیح راولم نو دې کې خبره نشته د ځانه باندې وخت یو انسان یو خبره جوړه کړي د پاره چې د خلکو یو لطیفه وي باندې وخت کې چې د خلکو طبیعت ورسره برابر شي د پوهېږې په خبره نو مطلق په هر څه د موضوعي اطلاق او باندې خلک ناست کېدلي
علماء طبعا كي يا واقعات ذكر کی ولا اسرائیلی واقعات ذکر کړي دا هغه موضوعي خبرې ټولې کوي نو خبرو ته موضوعي ما آیا چې کوم د پیغمبر مطلوب حدیث هغه ته موضوعي وایا په یو صحابي درو ما آیا په یو تابعي درو ما آیا په یو امام درو ما آیا یو کتاب دې کې مسله لري چې په دام درو دي نو هغه ته موضوعي نشي ویلي یو واقعا یو محدث نه ذکر کړو ته ذکر کړی دا دې ته موضوعي نشي ویلي څه وته وي مکذوبه وته وي دروغ وته وي نو الحاصل دا یو بدا خبره چې هر واقع ته اسرائیلی دا غلطه خبره ده اسرائیلیات هغه خرافات جو دروغ وي هغه وایي او یو محدث ذکر کړي یو فقيه ذکر کړي یو مفسر ذکر کړي تمام باندې اعتماد دي لسه دین خو په ثابتو او شریعت خو په ثابتو د ترغیب استعمالو لکه ستا استاد چې یو خبره نقل کوي اعتماد دي او درېمه خبره ما درته سوې امنه تدوي چې واقعات ته وضعي نسبت مکوا دروغ وایي ګناه ده پکې دوه پسې اشاره حسان بن عطيه نبی کا رسول خلک ډېر راځي شوی څو خوب ذکر کی در په خلک قرآن لګي ولا تاکید په خوبونو ثابت دي په وقوفه دا تسوي پیغمبر ته مبشرات ویلي او پیغمبر ویلي چې نبوت ختم شو مبشرات به څه کې دی وروایا صالحه او پیغمبر رؤیا صالحه د وحی شپږ سال وخت عیسی ویلي دا او پیغمبر مبارک په صحابهونو ته کوم چا خوب لیدلې دي او پیغمبر وایي چې خوب دی ولیدو دوه رکعات نه پړو چې خوب وي خراب دي دوه رکعات اوکا او دغه طرف ته لاړې نو دا نه سي نو دا پیغمبر مو ته کتاب رؤیا وټکلې نو دین په خوب دا معنا ټکه چې حکم شرعي په ثابتېږي دا سره معنا بغیر د پیغمبر نه بل چا په خوب او کوم ته د خوبونو مذمت کې نو ته شریعت نه خبر ته بیا به وقوف ہے اب مفتی پر غفور سے بیا خوب بیان کړي دا ورېدلی غالبا رسول الله نو خوب هغه خوار نه دی لیدلی هغه د سید الله شاه صاحب شیخ الحدیث دا هغه نقل کړی نو سید الله شاه صاحب باندې سوال نه کوي او بدل کوي ولی د سیاسي ملالې ده د خلکو په مخه اغشتې دي د خوب لیدل پیغمبر مبارک خطر کې کړی هغه خو نه دی کړی هغه کې د رسول الله مبارک ستر خبره راغلې بګي په خبره نو ګور پیغمبر دې په خوب کې ولې پروتیک کیږي دغه مشابه شوبه نشته لیکن چې څنګه دې ګوري هغه حقیقت هونی کنه پیغمبر مبارک تا په خوب کې ولید د یو سړي په شکل نو حقیقت ته په شکل پیدا نه دی کنه ما مثلا ولید درې دره په مختلفو شکلونو ما په یو شکل تا په بل شکل نو خوب ټیک ته ما تا ورته وی د خوب لیدل د چا لیدل دي د زړه ما ته څنګه مولانا حسین احمد مدني صاحب له وسړي راغی وی ما پیغمبر مبارک په خوب کې په پتلون کې ولید اوس سره پیغمبر پتلون اغوستو ته مې هاته کو هغه دا په اسلام د عیسایت غلبه ده دا په اسلام د عیسایت څه ده غلبه څو ما پیغمبر مبارک په خوب کې د بوډا په شکل ولید اوس پیغمبر خدا سے شکل باندې نو خلک کوئی دا د دین ضرورت ته اشاره کوي څو پیغمبر مې ولید چې ټوپک وساو نو هغه سره ټوپک وساو دا د دین غلبې ته اشاره کوي نو خوب کې پیغمبر بالکل ٹھیک ده شک نشته هو هغه ولي کنه جسم دی ولید او امام بخاری وای ما خوب ولید چې پیغمبر نه مچان شاله وای څه شاله مچان نو دا تعبیر ایسو چې دا منسوب احادیث شاله نو په دې راته توحید پیغمبر او مچان کې نهسته یا د روایتو کې راځي چې نبی په شان مبارک صلی الله علیه وسلم نو دا څه چې دا توحید پیغمبر الله مخه بیان نو زمون خلک نه پیږي اخبار په مخه غشته او اعتراضونه دي خوبونه دي په خوبونو دین دی او پلان کې وړي نه باندې حالانکه هغه ختم نه کوي ډېر خدمت کړی دی هغه په اسمبلی کې بل پیش کړی دی بل چې دا چا مو سپورې نه پیش کړ په اسمبلی کې بل پیش کړی دی چې دا لومبي جمعه تر لسمه پورې به په هر یو مضمون کې په هر کلاس کې به د ختم نبوت مضمون وي دا کمال دی نو ډېر خلک دا خبرې دي دا خوبونه او څوک دا بعد نور علما خوبونه ویني وایزان ویني نو خلک مالانډي به پوره کوي هغه مالانډي به پوره کوي او زه وایي دین په خوبونه دي څه نو ته دین به یې نه خوب نه بیان دا خوبونه خدای له کتاب رؤیا دي او خلک له تعبیر رؤیا کتابونه لیکلي دي په دې باندې اسانه کړی دا ورته نو دا به صرف دې پورته سو په کله چې بعد ناقص الفهم خلک دي
بس ابي فيسبوك ته بناستي یا ودا د وړي د وړي تعلیم یا ودا میزان وسط تعلیم او دا ته بیٹا باندې ګونه نه ګول او یا به دوران کړي پر ډېر خلک د ترجمه کې قصاب دې دورې کړي فاضل نه او اردو کتابونو باندې یا چې عربي تکړه عربي کتابونه ګوري او نرمه پستی خبرې کوي خلک متاثر هغه لګیا دي طالبانو توان کوي او جګړې جوړي دا بالکل نه کوي ټول دین وګورئ او تاسو خپل پته ولګيږي ورپسې شواله النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حديث صحيح باب ما جاء الدال على الخير كفاعله وبه قال حدثنا انس بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا احمد بن بشير عن شبيب بن بشير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي على الخير یو سړی راغی او غریب دی او دوی مې وا ورشه بچا کده کې یو سړی دی ورې نه سړی او سره مې مدد بس تاسو څنګه چې ما ولا پیسې ورکړې ويجي بخبر دور بسيط قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستقبل فلم يجد عنده ما يحمله بدله على اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال ان على الخير كفاعله وفي الباب سبب دا صدقه ورکړې شو نو دلته امر اجر شو وفي الباب عن ابي مسعود بن هريره رضي الله عنه قال حديث الولي من هذا الوجه من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال ما لا شعور بن وشقال سمعت ابا عمرو الشيباني يحدث عن ابي شيباني يحدث عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال انه قد ابدع بي وما هلاكت شويلي هلاكت مركب من هلاك شويلي نشم رسيدلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقنا فاتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او قال عبده هذا حديث حسن صحيح بعض الشيباني اسمه وسعد بن اياس اسمه مسعود البدري رضي الله عنه اسمه عقبه بن عمرو وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير النابش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال مثل اجر فاعله عليك فاعل ولا عامل شك نشتا ويو شيء فاعل جزاك الله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغيره عن قال حدثنا ابو اسامه بن وليد بن عبد الله بن ابي برده عن جده بن برده عن ابي بكر الشارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيش سفارش بعد عمل سفارة واجبنا نسواجب سفارش علونا أبي كذي بوكا وجاونا مانا بلا ما سفارش كيونا مانا هذا تبريري تقولون الباك سفارش كذي وكذا المغيثة بينما بيغمر تسفارش تسفارش juga manan bagli awas ki wo mani karina bamani والدوجر أجر بحاصل کے شفاعت تکم شفاعت مراد دے شفاعت حسنہ قرآن کے اللہ شفاعت ولا يجزي الله على سبب بجے فیصلہ کہیں تو چلتے شفاعت دخل ہونا میں قوس کے میں ہونا میں متقوا شفاعت هذا حديث حسن صحيح شفاعت حسنہ بڑے سنہ کی جاتا سفارت کا کتابہ امتحان کے پاس کا داسنا داسې سفارت جو چاله خدانه ورکوي ودل ورکه طالب دی تسړی دی تسلوک به وسنه کوي دا ورته خوشالي سړی تکړه دی مخکدا دا معنا چې اخلاق دي ابو هريره بن عبد الله بن برده بن ابي موسى الله عنه وسفيان بن عيينة وابن عمرو بن ابي موسى الاشعري وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن رزاق بن سفيان بن عمش عن عبد الله بن برده عن مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقبل شيئا الا كان له على ابن ادم ابن ادم ما كفل من دمها او كتب لا تزواد الامور الاخرى مباشره دي دا بطريقه التسبيح سرا دي اول من سرنا الفتح او تسبيح ولا تحملون اوزارهم واوزار وتذرون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم بطريقه التسبيح وقال عبد الرزاق سنن هذا حديث حسن وصحيح باب في من دعا الى هدى فاتبعه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من يتبعه لا ينقص ذلك ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم والدعاء من يتبعه لا ينقص ذلك من عذابهم شيئا هذا حديث وبه قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي بن الملك بن عبيد عن ابن جرير بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سنة خير فاتبع عليه فله اجر سنة والطريقة وعلمها فاتبع عليه فله اجر ومثل اجور من اتبعه غير مقبوس من اجور مشير من سن سنة وجود عاملين وكمينا
ومن سن سنة شر كان عليه وزر ومن أوزار إذا شاء عمله ويجي شاهد إيجاده أو أوزار خلق الطبيعة طبيعة ينبشه غير منقوص أوزار العاملين يشيل رشابه. وفي الباب عن مسلمة رضي الله عنه على حديث حسن وصحيح وقد روي من غير وجه جديد بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جديد بن عبد الله يا نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عبيد الله بن جرير عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. باب الاخذ بالسنه واجتناب البدعه. بالكل بالأثنوء مضموم شعري ولا مقابل السنة ولا نشكم كده السنة مقابل إذا غير مضموم شعر بالكذب بل مبتدئ الدين ناقص خاري ورده ما خبره مبتدئ الدين سخاري أو الله في حال يوم أكملت لكم دينكم هذا نوري يوري بدين كي يو شيء دري ما درتوه غير واحد ويا مبتدئ لدانا يو شيء جوركم أو إذا الشريعة أمر دي لدانا يو شيء جوركم دي كسوام دي ندا بقولة تأس الشريعة فوق قول الله والرسول ثابت دي نقبل قول الشريعة الله والرسول قول رسول نقصان دي سرورم سدي سرور پیغمبر در موسی ولا سیدا ولې دین ته سبب بل دی کې او تعارض براشي دوی مسکه د دې لپاره شریعت پرې دی نو بدعت لوی ګناه ده دیو جن رسول الله مبارک فرمایي د مبتدی تعظیم مکوا چې خلک ځان وساتي خلک د بدعت ته توجه ورنکي من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام وبدعت ليس شيء فلهم ذنب هذا بدعت وتعريف علماء الكرام يوم مطلق احداث في الدين احداث في الدين ده بدعت कि الدين के احداث के पूरे मौलाना के احداث في الدين के नबी और दिन न कर ले आगे तरह समझा हो अरे वो इधर मौलाना हुए वे पकड़ो के जरा खलक احداثات तीन बड़ी मुद्दे बिदात में इस्लाम तो बखातों के कई नदाय पर इस्लाम दा बिदात हो वालों की फर्क नहीं मरो के कई का सवाब पर नहीं है बड़ी ने देखे कि दाल शरीयत के साथ हमारे पे आया मिलेगी कभी उन्हें लो नज़मान को ताहीद दीन राना सवाब बनशो और बखातों के कई नो अगर सवाब पर सुन लगे तस्वीर के बखाता नो फर्क शो दोनों में इसके नो कचरते इहदास في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد في أمرنا هذا فالدين يوم بشرية اليوم أنا بلا شوى كإحداث في الدين ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ما أحدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الصحابة بعدهم بدعة الإسلام نشوفوا لي هذا يدي بخبر نشوفوا لي ولي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين والشيخ أو بغمر مبارك مخلوق إن الناس لكم تبع هذا أستاذ التعبير فاستوصوا بهم خيرا تلجوا يو حديثنا بار حديث بكثير وده إيمان تنو ده إيمان معياري آمنوا كما آمن الناس نتدى أمين أقوال وأفعال تبدأ نشوي تازان بك بني خبر مات يوش بدا خبر دویم يو تعريف بعض علماء كي دویم تعريف ما أحدث على خلاف الملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث ما أبدع على خلاف الملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم شكم ده پیغمبرنا نقل لي لا غير خلاف وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما ما أحدث شبه سمعنا ميوكا يا ما أبدع على خلاف الملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما او کچرته ګور دین یو ګرځي او شریعت یو ګرځي اوس مولانا صاحب بعض حضرات به بدعت تقسیم قبل یو بعد وینا بعض حضرات ته ګوري چې کله بدعت ضلاله
او كل ضلالة في النار من بدعة او بيع حسن گناہ او خط گناہ او سے لگا بدعت او حسن دا کم دیکھی نیشی او كل بدعة ضلالة تعمیم دے پاکے نو تا دویم تعریف چوالے نو بالکل تقسیم نہ کرنا ہے ندا لفظی نخا دویم تعریف چوالے تقسیم نہ کرنے ما حدث على خلاف المنتقى اذا پیغمبر نہ تمشي منتقلاو دے لاغي په خلاف یو کارو کې هغه کوم دې حسنی د پیغمبر نه تمشي منتقلاو دے لاغي په خلاف یو کارو کې او دین یې مگر دے یو دا چې هغه په خلاف یو کې دین وته نه وي لکه ګیلا خره او دین ورته نه وي یو ګناه نو ځان جوړوم دي یو دا چې د پیغمبر په خلاف یو د پیغمبر نه ثابت دی دا شریعت کې دی د پیغمبر نه ثابت کوم نه خدا شریعت کې دی په دې کې ثواب دی ثواب لکه ته ما معلومه نشي معلومه نو شي دې په هغه جوړ کو او ثواب دې پټي ثواب هو هغه چې شاري ماته وایي دې کې عذاب دی ما دا په هغه نه معلومي او بشاري ماته د دې بدتر کې نقصان دی نو نقصان په بشاري ته لکه د ثواب او د آخرت د امور تعلق د عقل سره دی نه د شریعت سره پوهېږئ که نه ځکه د خپلې اهمې نقطې درته وایم نو که دویم تعریف دې واخېسته چې ما احدثا ای ما ابدعا علی خلاف یاد یې کړی یاد که نه ما احدثا ما ابدعا ځکه ډېر خلک بالعقل دي والله په تعریف یې نه پوهېږي ما احدثا او ما ابدعا علی خلاف ملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل دينا قويما لا شرط لك وصراطا مستقيما تدوي ثواب دے پکے عذاب دے پکے کمے ان کے انکار پہ کے نو دا بیا ہر فرد دا افراد دا بدعت مضموم دے بیا حسن پہ نشتا ہر یو صحیح دے كل بدعت ضلالة وكل عموم دے او کدا بدعت اغلب بھی تعریف واقعی کب یاو احداث في الدين ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه بلکہ بعض علماء پکې قیدونه لیکل دي اندر ته وایي په کې ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورپسې دا او الصحابه مما ليس له اصل في الدين اصل بوله نبی صراحه او کنایه دلالة أو عبارة أو دلالة أو عبارة أو إشارة طلب ابتداء تعميم البقية مما ليس له أصل في الدين أصل بقيني سنجا إشارة كناية بل بسوي عبارة أو دلالة أو صراحة عبارة شو؟ عبارة أو دلالة أو إشارة أو اقتداء. उसका अगर तारीफ अपने मौलाना नबिया बसर को मौलाना से बिया बसर बिदअत आम कौम हसन और सही था और कुल बिदअत बकुल इस्तिगराक हकीकी न अफलम इजाफी बात मसला कदर आई तकबूतियत min kulli shay बाकी सार शे वर पेशे और शे मन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शान और को बाकी सर इस्तिगराक हकीकी बवाला न के इस्तिगराक बवाला इजाफी بقليل الدولار لسان ولي بورس دليل ما صلاة دي مشتع أتر ما رأاه المسلمون حسن فهو عند الله حسن نفسك مسلمان إجماع رفيوشي دا شيء اللي أنا القرآن وسنة كنيسة تجيب ده ما سدر ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن لا ينتمر أمتي على الضلال يومك ما يوشي منتمر سببكم مثلا أو دع عمر قول لما جنيني أقل في نوم أغيت بدعات نوع يدع عمر قول ينفق أبدا زوي نعمة البدعة هذه يوبي بن كعب بس الصحابة أدروني فتراوكي ده اجتماعية خدا پیغمبر دمانه كده ده بس عملتون कि तरावी सुन्नत عمر नहीं बोले सुन्नत रसूल अल्लाह मुबारक ده بالتبادل مبتدا وضوء زبر ثابت कि तरावी रसूल अल्लाह मुबारक सुन्नत नहीं दे क्या सुन्नत
عمر دي لكن عمر بن أبي بن كعب بس خلق قدره بشر ركعات تراه نسبي وتنعمة البدعة تدي بدعة نعمة هذا الذي تبدأت كلام كذا صحابي تقول صحابي فعلي عمر وتصوبه لكن عمر تقسيمه كمينة يا خدايا عمر تقسيمه كمينة نقص قورا دوارا خبر كيكي كسوق كي بدعة تقسيم قبل دام كيكي كسوق كي نقبل دام كيكي كدوم تعريف قبل نقبل هر فرد أفراد البدعة ضلال كل بدعة فقر العموم بعد كل تعريف قبل شابته تصريف قبل جب استدلال إضافي بشي يو خبر داد التوهمة دوما التوهمة جيبا تو کوئی کم و انتظامی امور کے بندہ اختیار دے باقی بدعات اسلام نشے کوئی اخر کوئی وتبلیغ میں اعتراض کئی بہتری والی بدعات تے یا سابق کو بدعات تے حضور پاک زمانہ کی نونا دے انتظامی امور انتظام جوڑے کی دیر ہوتی بات کے سابق کے تو سابق ہوتے سابق کے tapi sebelumnya dia nisab ke kalau dah kamu kisika pada kesan ada dirasat usul nisab bifaqi khawdari sebelumnya dah usul nisab khawdari atuka dan ada pada juga nisab sebelumnya ya disebutnya takhasus pada yang nisab deh pada madrasah kare khawdari pada madrasah tu khawdari dua hadis pada yang nisab deh yaukan bodi dah pada nisab deh yaukan या मुकम्मल अवकात तकसीम करेगी तेरे पूरे सबकों ने भी इम्तिहान टूटी या सबकों जो भी हो बेहतर रोज़ा बाकी टूटी कर नौ रोज़े की बहर सार ना मैं दिन पूरे जाम अस्पताल ना बस बता देने साहब तो बड़ी दफे रात में इस्लाम टूटे या खुदा है पाक कदा से कहने लगा सही इंतजामी बोली लेकिन तारे इख्तियार दे मकासिदों के मन आदत भी अमरना हादा मकासिदों के इंतजामी उमूर के वाले लेकिन इंतजामी उमूर दाखिल को दमिताज शर्त ताल्लुक दरी और हम देखा मुखालिफ थी बाकी की तारा शरीयत मुकम्मल इख्तियार कर करे ताबोखला तो फिर वजीरान अखले नशबगा यौ काजी अखले दिन दफा तो फिलसा कदवा अमीरान मुकर्रर है काजियान मुकर्रर है कदियौ काजी मुकर्रर तो जिहाद दफा यौ सरकशर मुकर्रर है अमीर कमशर मुकर्रर तफर इख्तियार दे इंतजामी उमूर दी मौलाना से तो इंतजामी उमूर बांधे असबाब जो होता हुई इस्लाम नबी आकर माला दारुल फिक्र मुसवा पर चालीस से इस्लाम नबी आकर नहीं शेख तारा मोटरसाइकिल जावा के सर पारे वाले तो ये अल्लाह बाअजब तारा से पता नहीं को मोटरसाइकिल का अजब तारा से पता नहीं जब रोड फिक्र अजब नहीं पैगंबर मुबारक को बगैर रोड फिक्र मुस्कर तो भाई इंतजामी उमूर इस्लाम तबिलात नशे कोले पास बाब इस्लाम तबिलात नशे कोले मकासिद बिलात इस्लाम नंबर 1 देवी सोवे जाता देवी दावे शिकल जुमला असली पैगंबर मा या सहाबीना तगीब इस्लाम तबिलात नशे कोले वला हजरत उमर फारूक जे kana शर का तराव बुनियाद के हो तो असल पैगंबर नो सा अगर निदा इज्तिमाइयत तो पैगंबर का जमाना के جيوشيلا أسل بي نبغي بعدين تيطلع بالعدد نشي كولي بس خبر أخلاق بل داري بدأ في غفرنا يوشي يورد الصابت تسونا أو توربا عند دوام كي لا بالعدنا لي دوام ده مستحب ومطلوب لي خير العمل ما ديم عليه وإن قل خير العمل ما ديم عليه وإن قل يا خير الأعمال ما داوم عليه صاحبها وإن قل وإن قل ففرض كده نيجي فرض كم ثابت جل نيجي مين كده ما جيجا ثابت كده بقى وإن قل فرض واجبات إن قل ليش جوابك كده ما في زمن ولا كده بقى لا إن قل جاء ساجر نيجي مستحب ده مستحب الدوام فقال الخلق بالعد لازم خطاش به التزام بالعد تجي بالعد التزام بيجري كنا التزام من بيجري انور شاه كشميري فيصل الباري كده التزام على رخصتك كده الا اذا افضل الامر الى النكير على من ترك جو سري يريد تولد ابن خالد
او یا دا سړی په ځان انکار کوي چې ولې به پرېښودم ګناهګار کړم بیا خو بدعت شو نه پوهېږې په خبره نو الحاصل که اصل ولا یو اصل د قرآن نه یو دلالت النص سره هغې ته بدعتونه وایي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما شتم پکې شته ضربه د مور پکې شته وایه که نه د احکام شرعي قطعي پس ثابت دي په دلالت النص نو اصل نه چې دا ونه وایي نو چې یو اصل ولوي د قرآن نه عبارتا شابسې ورپسې ده دلالتا اشارة النص سره اقتداء النص سره صراحتا کنایتا یو اثر ولا شتا هغه ته بدعت ولګي نقصان به وکړي عبارت النص خو تا ته قاعده خولې چې په دې رواسي د عبارت النص په دې رواسي اشاره النص دا طریقه او دا طریقه او دا طریقه نو دې کې باندې خلک خطا کیږي او دا به یو شی اطلاق بلا بدعت بلا بدعت دی اچھا سوچ وکړه څنګه ته ثابت دی بلا بدعت او باندې بدعت کی خلق راويستي او سنت اطلاق په کې د شبهه د وجه ده یو معمولی شبهه به پکې دا شبهه د وجه نه په دې اطلاق د چا کوي د بدعت په وجه هغه په قبر د ګلونو سیرا واچوا وردا خو ثابت دی ولې ورته اسلامي په خبر باندې دا نه وجولې څه دا څنګه وایي خدای ته د تاریخ یو صحابي نه صرف ثابت در باقي نه ثابت هغه کې اختلاف دی دا سنا د وجه نه عذاب شام دی او په پیغمبر معجزه هغه په یې احتمال او بیا هغه تسجیل نو دا تسجیل کې او دا قبر تسجیلات او صراحتا ما شي یا په قبر دی ویل غولې دی ویل غولې ولې دا ګناه نه ده تسجیل نه کنه دا خو دې لپاره دی ټولوي سړی دی تعظیم او احترام کو غلیا خیر دی ټولوي سړی چې پټکي پسړی نو خیر نه وجود ترې او بل وړو نو خنا او بلاره چې خلک زی نو خلکو ته فائدې لرانه باندې او شوهي دغه شوهي نو په ثواب باندې بدعت تو باندې ریاست کې لوی سړی د تعظیم او اکرام کې نو د قبر تعظیم راغلی چې صحابه کړي د پیغمبر مبارک تابعین او صحابه چې کړي او سړي منه شوی د شبهات ولا سړي مقابله کې دی وایي او چې بل خلک دي رانه ترانه لپاره کې بل بل لگا ته په ثواب درواله کې او ته به مونږ ته فائدہ راشي یا ما ته فائدہ راشي ګمبد جوړول په قبر بالکل بدعت نو ولې د پیغمبر مبارک په قبر نه دي څو ضرب داله ته یو خلق مو سبحان الله غير بلا بتنزل كل خلق سبحان الله قال سبحان الله وقبر وين دي بدعت دي خلق قدر پیغمبر په قبر ګمبد او دی وی ګمبد ګناه وې د پیغمبر په قبر ګمبد نو وې د ټول په زمانہ کې خدا صحابه په قبرونو ګمبد دي خلق ته ورته ګمبد ما باندې چت ګناه شو او په قبر د پاسه چت نو نه ګل دا خبرې علاوه پیغمبر صریح حدیث ربنا علیه مرا د صریح مقابله کې ته شبهات او د پیغمبر په قبر ګمبد نه لري پیغمبر په آباده کې دفن دی باندې درست نه شي دا عارف دا وجه چې هغه فرمایي چې پیغمبر ته یو پاتې نه ودا باندې نو پیغمبر د پاسه باندې نه شوی بلکې څه باندې مخکې په دفن دی او ګمبد باندې جوړ ګمبد درستو ترکیانو جوړ کړي مخکې نه حضور پاک زمانه کې نو صحابه صرف د حفاظت لپاره او دې لپاره چې خلکو ته پته لګي دا حضور پاک خبر دی او دې لپاره چې برانه په برانه کې تکلیف نه شي عبادت لپاره او نو په باندې شوی د قبورونو په بنا د قبورونو نو مولانا صاحب دا باندې چې شمال کوي دا د مړي ښه بدعت څه نه کنه په دې رحمتونه وري په قبر رحمت ته څه دی د مړو د اولیاء او نه انکار کوي رحمتونه په وري خدا یا کا دا چې د صحابه د پیغمبر مبارک قبر سرما کې خو عائشہ صدیقہ خو او د جمعه نه زیات رحمت دې په نه ثابت دی جمعه کې مال کې راځه کا نو خلق باندې یو رسم یو بدعت جوړ کړل وړي مال وروړي او خلق باندې ګرځي چې کی زیارت نه مال کې وروړه ته مدینه منوره نه راغی او مدینه کې جوړ کړی نو بعضی سيزونه دي یقینا بدعت بعضی سيزونه دي یقینا سره بدعت او د خلق باندې کې مبتلا دي او سنت وته لوی جوړ شو او بعضی سيزونه بدعت دي یو خلق وته بدعت وي وسایل کې اسباب کې دا ضرورت بدمونو کې به معده ته تاسو کول علاج
الاستا وخت اګي طالب کې خيار دی او چې معنا غلط نه معنا صحیح ولې حضور پاک نو استرقو بل دم طلب کې راچا ولچا راوړل طلب کې دا نو ګوره چې کوم اسباب دي کوم دلایل دي کوم علاجونه دي کوم وسایل دي باغې د بدعات او اطلاق نشي کولای اوس به ورسېده نو ما دا نن کولې خبرې وکړې ان شاء الله دا د انتوا شوه مطابق ايش اشكالات دي ان شاء الله خلدين ظهر بس ان شاء الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن وليد عن بحير النساء पंजाब के खल्क जो करे पंजाब बुलिया पंजाब के जमीरा तो بدعات منوکل یو دین وته وای او دا هغه څه فائدہ صدا نقصان څه خلک د هغه په خوشینام اتباع او شریعت باندې بچی وته سوي د اتباع او شریعت باندې هغه دې ملزم مکه ضرورت نشته ولې تاسو باندې پلان کی بابا مریدان او هغه بابا د خپل اولاد او د خپل نسو چپاله دې کې باندې هغه مصیبت تاسو چې ګډا وړه تاسو په سپارښت کې باندې خلکو په ذهن کې یو څوک کړوب دی لګیاري قبرونو ته سجدې شروع دا شنې جوړ کړي جنت دروازه پاري خلک ورننه په قبرونو خشته خشته غلافونه پراته او کال پس په غلافونه بدلې څومره قبرونو له دور ورکړل چې جنت یې جوړ کړي خدای دې پکې ګړي اصل په خدای خدای ګړي کې پدې راځي لوګړې او باجې پکې والی کېږي او خدای ورته ګړي او کال پس پکې غلافونه بدلې او ورننه وجه د پیسو د فقرات دې د پاسه دومره پیسې په ورغونډې کې د حد نه او دا باندې قبرونو کې چل کړي هغه د قبر سره خوا کې دلی سوري پکې کړي سوري دلی خبر برابر سوري پی نو چې هغه پیسې او جلندې ورته وایي هغه پیسې چې سې ورغورځي نو لاندې هغه د کنده جوړ کړل نه بل کوټه جوړ کړي نو د شپې په لاره کې هغه پیسې ورډې لاندې لاړې شي وګور بابا ته قبول شي او بیا زی لاندې کوټې ته هغه پیسې راکړي بل قسم قسم نه خلک جوړې کړي یو کله ظالم پچی خبر کې بلاس په فیسبوک راغلی اول کو سره خبرې کولې اجي پولیس راځي وې کړل مغلانه په سړی رسول الله په طرف ته سورہ کېسته تو وو پاس ورپسې جمالانا سره عبد الرحمن جوړ پنجاب د دې نټک دې امیرا وزم د خشین سور راټه نه ته جوړو او په کمیس ته شین سور جوړو ما او یو قبر ته یو خرج ته قوم د پاتې ولې په خبر واجب دی ورته کېنو قسم په دې دومره پیسې در باندې کړم بیا راځه نه ورو دور پسې عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن ابي الكسائي رضي الله عنه قال يا شيخ محمد رسول الله مبارك لنا غير ديننا او بیا چې صحابه د کوم چې تشریحات کړي او عمل کړي بس التدین او بیا ایمه چې کوم د فقه مسائل مستنبط کړي بس نور څه په پرې دا وایي دا سيزونه دي څوک په یو طریقه څوک بدعت نه بدعت مطلب نو هغه په دغه کې مبتلا دي په افراط کې مبتلا او څوک بدعت کې لګي تفرید او الحمدلله زموږ علماء دیوبند د دې ارسنه جوړ راستي ارسنه جوړ راستي جوړ کوي بدعت ځان لګړي او سنت ځان لګړي د دین تجدید کړي د فقه مسائل ورپسې جمالانا سره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال صلاه الغداء بموعظه قريبه ضربت من العيون ووجلت من القلوب فقال رجل ان هذه موعظه مودع فماذا تامر الينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه او دين نمون وغير فقبرنا ولا يبي خلاص فقبرنا دين شيء ولا حكاري ولا سم غوري په بلا بوتونه په جوړ کړی دی بلا دغه په لګولې دی خلک ورته ناس یو منجو کا کابل لا خپل چيري دی وګړان دی او له نه خاله د پنجاب دټه لري سيزو دوی تبعي شروع ده بس کې ورشه ورګري خلې دي غړ بریتاني او د شی بدا ځکه بابا نو سي دا خلک لا سنخ کولی بي ولا کولی قسم سنجي وته دا غیر خلایلو تا دا د مرشد پاک وته وي ګيري ولا خلای دا بي ولا خلای دا صفاقي بي ولا صفاقي یو پکې خلک پیرا امام خان لیډرز یو خلک دنیا ډیره روانه دنیا ډیره روانه خلک پیرا اوس پولیس نیولې ده چې څه کې ده اوس پولیس نیولې ده هغه به دنیا روانه پیر نه او یو پیر دی په دغه خاطر
ما كذا apa ya kalau kita kembali begini apa kita nak terima percaya وبرضك نظام كده وإن عبد الحبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلال ومن أدرك ذلك منكم فأعلم jika mentaklah tadi, sugi bama perian, sugi bama khafiri dia, tadi, oh dunia wala lawan, mana nabi jika saya berkata bahagia basi, agar dia khafir ada bila pun kita tak pernah khusus berdua khusam. Masa dia pereda, atau dah khatam itu muntas daripada pikam jadi khub berdua lagi. Masa pereda, oh kata pereda, oh barabar balik. Imam tu ni masa lepas dia ni, masa lepas dia ni, nama kita tak kena jual hujan dia. Itu dia bukan, bukan Malaysia. Zahir kami lagi. ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. والمسيح كان خالدنا مجبلي هذا رواصه بيزيد وذلك جبل كمدلي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما تغلي بعد صلاة الغداة موعظة بليغة بليغ معناه مرك تفسير بليغ الطعام أرشفت وإضافت منها العيون جاء بليغ مرت على وحدة الفاظ ومعنى للمؤثر ووجدت منها القلوب فقال له يا رسول الله إن هذه لا غير علة موضع لكن جاء الرخصة تقل بشي والقص جاري جاري ذاك ما يقول لك من جو رخصة عليه تقول دين ديرات البيان فماذا قال وسيد هذا كوسعتك يا رسول الله قال أوصيكم من تقوى الله التقوى مرات المبين أو أوصيكم بالسمع والطاعة سمع الإمام والطاعة الطبيعي قال لولا رسول الله إمام وإن كان عبد حبشي أجل تصاب أمين وعبد الحبشي طورم يعبد فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور محدثات بدعة فإنها ضلالة ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ ولكن غافل جبنا جولا معنى شكرا كتبه لأن جدان الشجابة هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بيزيد الخالد بن معدان عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عباد بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا من ذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم بن يزيد عن خالد بن معدان عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عباد بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن عباد بن سعيد رضي الله عنه انما نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عباد بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله عن ابي عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما اعلم يا رسول الله قال فما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعد اميتت لغاية شيء خلقنا يا عمل خلق بفوق شيء كان له من اجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا تدل العمل يلقى سكمينا ومن ابتلى بدعة ضلالة ثم رانا سيكون بتعريف اخر نقرات احتراز حسن نشو او كبير تعريف اخر نقرات قيد كاشف شو تسبيح فخبر لك القائل يدير بجناحه لا يرضى الله ورسوله كان عليه نبري موجود من مثل آثار من عمل بها لا ينقص ذلك نبكمي ذلك دا dari موجود dari ربي مبتدع دا أجل أو زبيدر دا أولاد العاملين شيئا هذا حديث هذا نور بسيجا ومحمد بن عيينة هذا هو السيسي شامي كثير بن عبد الله بن عمرو بن العاص البصري وبه قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي علي بن سيد وسعيد بن المسيب قال قال رسول الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني قدر ما تصبح وتمسي أن يسبق قلبك عن الشر سبب بيغا أبطال ذكر جوهر وقت مرادي نجاسر خيانات مكوا ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحيا عمل كوان إحياء أنت متخلق دولة سيخلق بعمل كذا من إحياء وتم بعمل كشبه ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يكفر الشيء الذي يقوله غيره. وكان هذا الذكر
موقوف ومرفوع كي سمعت محمد بن بشار يقول قال ابو الوليد قال شعبة قال ترتيبي قصدا نقول تصديق بأسك يا شو بيا وضع شو وكان رفاعا ولا نعرف كل سؤال رفاعا موقوفنا بمرفوع جوړه سعيد بن المسيب على انس رضي الله عنه هذا الى هذا الحديث بالدوري هذا حكم بس دا حكم دا موقوف كده دا ګره علماء معلوم کړي او دا سړی ما مفتي دي دي خطا ده قصدا نه دي کړي شابه وقد روى عباد بن قريب شو عن علي بن زيد بن انس رضي الله عنه ولم يذكر بها سعيد بن المسيب وذكر به محمد بن اسماعيل ولم يعرف بن سعيد بن المسيب عن انس رضي الله عنه هذا الحديث ثابت لنا وقد انس بن مالك رضي الله عنه او سعيد بن فارسي بعده بسنتين ماتت يعني هذا زمانه کې وو امام بخاري بسمعت ثابت لنا باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عكاز قال حدثنا ابو معاويه بن بشر بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما فريده كتاب فريده جزر خبر لكم تقولون ادين مراد ابيذا تقولون اخلوتا فاذا حدثتموكم وخذوا عني فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم لكم الإسرائيل جبيا بيا تقول أغواكم يا اختلاف يا أنبيائهم فبيغمبر اختلاف وربطوا لك سؤال لكم سؤال مراد شابسي فذل كثرة سؤاله بطوا لك سياق لنا أو يا أغا سؤال الإسلام مقصد بيغمبر سر اختلاف يولا ولدي وربسي شاب فهو جاء بآل في المدينة وبه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار وإسحاق بن موسى الأسوأي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رواية يوسف أيضا قريبا أن يضرب الناس شخلك وفي جيجار دو خانه لو جيجار نمراسل وسقالاوي على جيبوك بسيرواني وقد جيجار وهي أو كده قاسم بسولني ودا كنت دقوق جيجار نرابري دي إنيلا الدخول الآن فلا يجدون أحدا على من عالم المدينة أو عالم مدينة نبي عالم مدينة وبيشن بوي والقاشة هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة إنه ركن مالك ابن أنس يوم في الدنيا دلالة روانا قال إسحاق بن موسى سمعت ابن عيينة قال والعمري عبد العزيز بن عبد الله نمو دم يوم في محدث المدينة منورة كيها وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق ومالك بن أنس باب ما جاء في فضل انقطاع العبادة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان واحد وسرى أشد بقاؤه وحياته أشد وشيطان من ألف عابد ولك لك زرع عابدان سلم زان برابرين جزان جنت تورثهم أو يوم فقيه ثم خلق تفيد رسائي مسائل خلق تبياني خلق يعمل كي أغا شاگردان نور تبي أغا نور تبي لذلك طول سوا كده شريك شو بل زرع عابدان شيطان تخطا كل دي رسان دي او عالم خطا کول ګران دي بیا تاسو پیګه نو دا فرق شو شابه دي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث مريم بن مسلم وبه قال حدثنا محمد بن خداش البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قال رجل من المدينة على ابي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق فقال ما اخبرك يا اخي قال بلى انك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جئتني حديث يوم يشتفر يوم سكر دي خاصونا يوم يشتفر قال لا بل شيء لنمنا قال ما قلت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا بطلب لا تهيب بك قال فإني سمعت يقول من سلك طريقا يا ممدى حديث دي او یادا كده رضا راتو تحسين کا حدیث بل دے راوی نے ذکر کړی شابه دې انتهي فيها من سلك الله به طريقا الى الجنه طريق مراد سبب ما ویلو وان الملائكه فرشتي ولا تزرعوا دي وذلك فلرضا لطالب العلم وما نكوا فقل متقوا ذلك یو اغلی کی سبب د فعل یو اغلی هغه مقدم په فعل لك قعدت عن الحرب جبنا جبن مقدم دي سبب دي للخروج عن الحرب او بل ضربته تاديبا تاديب رستو لضرب مقدم دي دوارا ویلی شي جه سره ریزان دا پارا دا رازی کولو دا طالب علم چې دی خوشحالی شي کته طالب علم ته څه خبر ده چې خوشحالیږي پیغمبر په جبر ورسېد او یا د اجل ریزان دا طالب نه دی خوشحاله دي لکه وزري
او ذلك خودل سری سوی کنایه توازن سوی کنایه د خدمت ده لیکن دا سمو ہے ظاہر محمول کا لکه نن سبا بادشاہ الذين خلقوا رسول خالق واجه هغه رواني نو فرشتي خپل وزر خپلږي چې بری د فاصله ده څومره لوی خبر لایق د مرقات دلته د حدیث لاندې یو واقعه ذکر کړی یو مناسب پخوشل او درس لیکو شاګردان ته کومې درس دا کله څه شل شوی وی الوبي ودا حدیث چې مې وې په استهزاء وکړه ما ویلو کوم د طالبان د فرشتو وزر مارتي وی هغه پخوشل شوی تاسو پیږئ نو ډېر معنی دي دې د مال خپل معنی وکړي ورپسې شمالنا وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم واخفض جناحك بولېګا تاسو نه کړه واخفض جناحك للمؤمنين پیغمبر له وزن نه عادت نه معنا تواضع وکړه عاجزي وکړه محمدات وساره یا فرشتي وزري ابي کینی د استقبال کوي اب بیان انګر معنی اجزا دوسر پسې شاه وفضل العالم العالم كفضل عالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الكتاب في الماء ولي عقيده قددا چې عالم وجود خطر في قيامت فرض لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله نملك ورخا الله مراد الله نو مغشتل بسي عقيده دي عیسایان هم تخدینون یهودیان هم تخدینون مشرکان هم الى انسان دوما خلق السماوات والارض يقولون الله دا الله د نومنا د کما نوم دی مولانا صحیح او دا عقیده او عقل صرف دو معلومیږي باقي په نقل معلومیږي او نقل په مولانا پته لګي ورپسې شاه وفضل العالم العالم كفضل القبر على سائر الكواكب العلماء ورثة الانبياء ورسلنا ولا تنظر انما هو رسول من اخذ به فقد اخذ به بحظ وافر ومن اخذ شاشه اخذ به بالعلم فقد اخذ بحظ وافر وليس واقعا ځکه ما وګوره نه دی دا نه پاتې دی علم سره خیرت روان او يا اخذ بحظ جمله خبر من ان شاء الله فليأخذ بحظ وافر پورا والو فراسه پورا خلیها ولا نعرف هذا الحديث الا من حديث واصل رجاء العيبه ولا استثناء وجه كنت تصير كذا حدثنا محمود بن خداج هذا الحديث وانما يروى هذا الحديث واصل رجاء العيبه عن داود بن حميد عن كثير بن قيس عن الدرداء رضي الله عنه حديث ذكر سبع راوي محذوف ذكر شو شابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحب الحديث محمود بن خداج وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحد عن سعيد بن مسروق عن ابن اشعث عن يزيد بن سلمة الجوفي قال يزيد بن سلمة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت بك حديثا كثيرا اخاف ان ينسى ولو اخره فحدثني بكلمة تكون شفاء قال اتق الله جامع ومانع بها هذا حديث اتق الله فيما قال كم علم دي والباقي رفضنا ويريك عمل التقوى فيما تعلم سمعنا ويريك شيء أسن بلي وعيد كرانا جبل ما تقولون ما لا تفعلون عمل بيوكا شابه هذا حديث من استثناء متصل وعيد مرسل مريد الكعدي ابن عشوى يزيد بن سلمة رضي الله عنه وابن عشوى يسوع سعيد بن عشوى وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا خالد بن ايوب عن عوف بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق ولا يمكن بمنافق يوم يمكن خروي او نفقه في دين دلال ما خلا سمعوا تاكيد دا دوړه چې خویم کی او د دین پوهه مې دا منافق تاسو پیږئ کله دوی اخیو پوهه د دین دی دا کېږي پوهه د دین دی خویا خرابې دا کېږي او چې دا دوړه پکې مې خویم کی او د دین پوهه مې دا منافق نه دی ورپسې هذا حديث غريب ولا نعرف هذا الحديث من حديث ثابت الا من حديث الشيخ ابن ايوب العامري وقال احمد يروي عنه غير محمد بن علي ولا ادري كيف هو وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سلمة بن مجاهد قال حدثنا وليد بن جبير قال حدثنا القاسم بن الرحمن عن امامة الباهلي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد فضل mana lughawi wala ni pemlawat yang menyebut panjang ini kata mana doain nana ada syariat alim fa'abid kafal bi ala adnakum uswalaka tapi Muhammad fadilah subhanahu zaman dilihat mara tabili bitashbih da ghair mashhur jasar wa ghair mashhur
या तशबीह बाजार केला लकदा मनी के पैगंबर मुबारक फजीलत बात ना मुसलमान तखिफात पर निस्ता तकरारी के पैगंबर बताओ और वह सब के फर्क है हां सुबहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह व मलाइकतहु अला समावाति वल अर्दी हत्ता तमलक बिहम ila wa hatta al-hudud yusalluna ala बदला चकला आलिम अकीदा बहर नशी कुफर बराशी के क़यामत रजी तबा बशूर हां yusalluna ala qalim kas al-khayr ala hadith hasan gharib sahih وبه قال سمعت ابا عبد الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضل بن عياض يقول علمنا بالمعلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات بس तुम नुबियादी की कबीर वैसा माशाअल्लाह तथा मलकूत السماوات बड़ा आसमानों के फरिश्ते के अंदर सिफत की जरूरत मिलेगी कबीर होता है हां وبه قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني والبصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن بن الحارث عن الراجل بن ابي الهيثمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشفع لكم من خير يسمع حتى يكون منتهاه الجنه انا علم نظرنا نور كتاب كدرهم وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الكتي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابراهيم البصري عن سعيد البختري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الحق والغايه الحكمه قال كل كلمه موضوع حكمه صفات محمود وموصوف له ذكر وصف ذات الحكمه فكيه ذات الحكمه يا الحكيمه الحكمه خالصه يا المحكمه जो मंसूख नहीं महकमा जो मंसूखा नहीं तदीना कमा कलिमा मुराद है कि खैर बची हुई कलिमा दा हिकमत कुरान में मुराद है कुरान दा हिकमत हदीस में मुराद है अहاديث रसूलुल्लाह अल्लाह पैगंबर हकीम हिकमत से तो मतलब तारीफ कर दे मौलाना से कि दा से वसफ क्या की वजह हर चीज पर मुनासिब लेके नो कलिमा दा हिकमत वाला तो मुमिन मुसलमान वाला समझता यो सटना शेर को जिक्र नहीं करने दखल के मुसलमान ने उसे उगरती कुरान और सुन्नत पर नहीं उगरती पहले रहने वाली अमल से भी होगी वहैत वजदहा कि क्या उमंदला कम लेके कि दो मंदला का वो हक हो गया समझना बाद हजरत भी नहीं तब और जो उस्ताद में लगे में काबिल है सो वजदहा जब ले उमंदला नो फहुव अहق بهذه احق بالكلمه समझ वाला का अर्जा कर फासिल सरदी मंदला मुस्ताद कगल सरदी मुंदा मुस्ताद कने सरदी मुंदा मुस्ताद नदी तब और जो उस्ताद में अर्ज को पैदा देवा यार दा खबरा जमाना ला को कटी की को में टिक बेका दा अब कलिमा दा हिकमत के असर ता मालूम दे नो टिका उस्ताद फासिल का खैर असर इश्ता लेकिन दा कितना हम लोग सारा तेरे पे दखल दे दिन बड़ा फासिल ना खले दा काजिब ना बना खले वसरत की वफासत और काजिब ना खले बुनियादों का फिर दिन कमजोरी दरा दिला कमजोरी तो हमारा वैसा कोमा बहस वजदहा फहक ऐसो तालीम पदे के लिए जिक्र हर क्या असर है सो वजदा कम से के उमंदला है सो मकानी दे समझ पूरा दौर बसे तामीम फिल मकान पूरा दौर बसे बोले खलक नौकरी पर जिक्र दी वह अहक बिहा ला मुसलमान अहक काफिर से पैदा और बसे मौलाना से هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ابراهيم الفضل المخزومي وزعيف في الحديث بس मौलाना से بالكتاب देखो صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين